जाना ना समायारा मलंगा हर वक्त याद शाबाश खाना बच्चे देर पर वक्त आ गए यार दम देर हो गया हूँ गड़े खुशकिस्मत है जो खुदा से खजर अदा करेगा से खजे दे खुदा हर चाला हुआ तो सीखे बच्चे दादाजी ख्याल उनकमा नोर में सोख गई ऐसे रोटे कम पूरी और खबर इजाद दी तो तो लेकिन मौसम रोटे पूरी कंदाजी हां बच्चे ना दावा ता दोड़े वाखला तो लोग दी मुर्शी ता दुश्मनान बस बच्चे दवा कवा चिचर तबारान उशी लाजमा का पितर वतरशी फसलन रोटू कीगी ते खुशाले दी और दा हर सुबह दा खुदे पर फजल सर कीगी यो खुदा फील दा ड्यूटी दे अस्टल ड्यूटी दा और सच है अली साहब ड्यूटी हैज ड्यूटी का कोमरा गले दा बोली साहब देख अली का पदे लकब नीर मंजूर शवे दा कागजात थे दा कार इंशाल्लाह ढेर जर शुरू शे सपोश समम पर अकद नहर मंजूरी उशवा कमिश्नर इस मकी च बचा पटका सिर नागश्ते अगर वो तो करोड़ों रुपोशी देना मख की चलाला के जमींदार खबर शी सना सकोल पकार दी परवाने ते सकोल वाले आगा बहुशी खान तासु ता खो पता दा چې غریبانان د سرمایدارو په ګوتو لوبېږي او کله چې غریب سړی دولت وویني نو په سترګو ړوند شي او کله چې ړوند شي نو سرمایدار یې د ګوتې ونیسي او چې په کومې خوښی ورروانې کې خانه پروانې زه غواړم چې ته د دې علاقې ټول خلک خبر کړې چې خان تاسو سره ملاوېدل غواړي تاسو هیڅ فکر مه کوئ زه به د کلي بچې خبر کم خو تاسو یو کار وکړئ خان د خزانې خوله مو کولاو کې چې په غریبانانو د دولت بوی ولګي نو دوی به لکه د مقناطیس را روان وي او زه دغه لاړم او دغه رالم کنډول شاه دا کنډول سنبال کا اے د کلي خلکو سترګې پټې کړئ غوږونه پرانځئ زما مشرانو کشرانو وړو زړو او ګډو وډو زمونږ ټولو مور پلار او زمونږ مشر خان ښاغلی اکبر خان چې په میاشت کې یو ځلې زمونږ د غریبانانو رونو زمیندارو سره ملاو نشي نو رزق یې خواته نه کېږي پروانه د مطلب خبره کوه خان څه ویل غواړي منجور خانه تاسو ټول په جمع خان خپلې ډېرې ته غوښتي یئ او تاسو سره څه ضروري خبرې کول غواړي او رونو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کلم د کلي په حق له څه معامله راپېښه شي نو زه تاسو سره سلا مشوره کوم هم نن دغه شان د کلي په معامله کې څه مسله راپېښه شوې ده او هغې دپاره ما تاسو دلته رابللي حکم کوه خان خبره دا ده چې زمونږ په علاقه کې غریبي ډېره زیاته شوې ده او زمانه د دې خلکو غریبي نشي کتلی دې دپاره ما د حکومت نه د کارخانې لګولو اجازت اخیستې دی چې دلته کارخانه جوړه شي او تاسو خلک پکې کارونه کوئ نو ډېر زر به زمونږ خلکو غریبي ختم شي زه غواړم چې ستاسو ځمکې کارخانې دپاره په بیه واخلم تاسو ته به رقم میلاو شي او ما ته به د کارخانې لګولو دپاره ځمکه هسې هم د دې علاقې ځمکې شاړې دي نه پکې آبادي شته او نه پکې کرونده کېدی شي کارخانې لګولو سره به دومره وشي چې ستاسو حالات به ښه شي
او علاقه به ترکیب کی مونږ ته منظوره ده اوس خپل کورونو ته لاړ شئ د جایداد کاغذونه راوړئ او نغده واخلئ منجاور خانه دا څه خیال دی خانیه زما خیال خدا دې خان چې نن به ته د کلي خلکو نه ځمکې واخلې سبا به تې کورونه واخلې او بله ورځ به مونږ ټول خانه بدو شي ته په غلطه یې منجاور خانه ستا انکار د ټول کلي په رزق لټ او حال دی ته لږ خپل سوچ بدل کړه لعنت دې په داسې سوچ لعنت دې په داسې دولت کوم چې د غرض په ټله کې تللی شي یوه خبره مې یاد ساته خان خبردار چې زما ځمکې ته رانږدې نه شي منجاور خانه ما ته انکار مه کوه ګنې ځمکه خو د زمیندار مور وي او بیا یو غیرتمند سړی خپله مور هېڅ چېرې نشي خرڅولی زه د خپل پلار نیکه ډوکې په تا نشم خرڅولی خبردار چې زما د ځمکې نوم بیا په چغه وانخلې ګورم به در سره منجاور خانه منجاور خانه چپچاپ شرافت سره دې دا ځمکه زما په حواله کړه دا څه او څه نوی خان غوږونه پرانیزه او ښه په غاړې واوره چې په زوره کلي نه کېږي که د خپلې خانې خیر غواړې نو زه درته وایم واپس راشه خان تر هغې پورې واپس نشي تللی تر څو پورې چې ستا دا مغروره سر د خپو لاندې چخړې کړې نه خان زه غریب ضرور یم خو ولې زه بېغیرته نه یم د دې ځمکې قبضه به تر هغه وخته اخلې چې ته زما د سره تېر شې ډېره ښه ده دا ارمان به دې ډېر ژر پوره شي تاسو که زما مور او پلار وجل زه به تاسو نه دې ظلم جواب ضرور غواړم جواب
نن خو څه ډېر زیات خوشحاله ښکاري. زر محمده خوشحاله او که خوشحاله زما مثال د هغه شیطان دی ټوله دنیا د ځان په ویرخته کې او په خپله د خیر په ډېرۍ کې. نن مې منجور خان ختم کو او د هغه په مرګ مې ځان ته ټولې لارې صفا کړې. منم د خان ولې چې همیشه د خانانو لوی معنی د غریبانو په وینو باندې جوړې شوي دي. زر محمده چې کله د غریب سړي وینه تویږي نو زه من غټېږم او چې کله زه من غټ شم نو زما د ظلم وزن دومره زیات شي چې د هغه وزن لاندې هر یو سیس چخړی شي. ما د خپل ځان ستا د زوی په وینا بد ښکاري. ما مخکې دومره بې ادبي دې نه مخکې چې زه تا سره نن ټولې رشتې ماتې کړم دا راته ووایه ته د ګناهونو لپاره خپله غاړه کې ولې اچول غواړې؟ ماله پیدا زما مخکې خبرې کوې. څنګه چې موسی د فرعون مخې ته ولاړو حسین د یزید مخې ته ولاړو زه ستا مخامخ نن همدغسې ولاړ یم. ته به نن نه پس ما نه نور ګناهونه نه کوې. چې ګناه کوې نو زما په لاس باندې به تېرېږې. د ژوند رڼا ته تیارې ووایه سرفرازه. موږ چې په کوم لار روان یو هغې ته ون وے ټریفک وایي او څوک چې یو ځل په دې لار روان شي نو بیا واپس نشي راتلی. ارادې مضبوطې پکار دي. په دې چې کله هم د نیکۍ جامه اغوستې ده نو بیا د هغې لاره چم نه رانیولې. زه به ستا لاره نیسم. زه طوفان یم اکبرخانه. زه به دا طوفان په موټي کې بند سیلابو ته شګو بند نشي تړلی. ځان سره به دې اوسم. ونیسئ. ځان مې افلاطون راته جوړ کړی و. څه مېلوئ؟ داسې سزا مې درله درکړه چې ټول عمر به یې یاد ساتې. ټول عمر. صفا وای صفا یار دا ځان نه دې څه شاهجهاني لټ جوړ کړی دی. نه کار نه روزګار او تشې روټۍ ته تیار پاسه یار. نه یار په سر مې ډېر سخت درد دی چې آرام وکړم. پاسه صفا ما ته ډېره ظلمونه لوی کړی چې ته راته خوښ او تشه ګرځې. خدای تعالی نه خلک دا زامن غواړي څه دپاره چې ته خواري او مزدوري نه کوې نو آخر به یو ورځ مونږ خیر ته کښېنو. خدای دې نه کړي چې مونږ بل چا ته لاس ونیسو
تاسو فکر مکوئ خدای به زر زموږ ورځې بدلې کړي ولې دا ورځې څه په کمپیوټر باندې بدلېږي څه دا ورځې به هله بدلېږي وروره چې ته ځان بدل کړي او که ته چېرې زما تمې ته ناست یې که نه نو دا خیال دې غلط دی وروره ما ته نیا نیکه څه نه دي پرېښي وروره چې زه یې په تا باندې وکړم اوس خدای ته وګوره او دې کار ته لږې بډې وه او دې کار له روان شي ښه هو تاسو مصیبت دی څه چل دی جنې دا ګاډی خراب شوی دی مستری صاحب دمیم صاحب گاڑی خراب دی ہاں دمیم صاحب گاڑی خراب دی مونږ به ولې ټیپ کو استاد گاڑی ټیک شو میم صاحب گاڑی ټیک شو خدا ستاسو ډېره مهرباني چې چرته مهرباني دې جیب کې کېده اوس مونږ هم لږ ټیک کا کنه ولې چې ډېر خراب خراب دی څه مطلب مطلب دا چې راځه لګالی شو کو لږ باغونه درېږه چېرته ځې مخکې شه مخکې شه واقعي چې ته یو بهادر ځوان یې ته غواړې چې زه ستا لاسونه وکړم دا ته پکې لا د کم باغ ټماټر چې زما په لار کې راځي زه ودرولم د بهادرانو قدر ده زما خپل کار کوه ودرېږه دا زما کارت دی او کله چې تا ته زما ضرورت پیښ شي نو په دې میلاولی شي د خدای په امان د دې بدماشانو خو پانیا تاسو ډېره مهرباني چې تاسو دې بدماشانو نه بچ کړم دې کې د مهربانۍ څه خبره ده د یو تورسر عزت بچ کول د هر انسان فرض دی ستا نوم څه دی ضروري ده زما نوم اصیف دی زه د خپل پلار سره ملاوم راځئ ګاډي کې کېنئ چې ځو راځه راځه آصفه دا زما کور دی راځه دا څوک دی جنې تاسو د عزت محافظ دا څه زه ټیک یم داجي که دا نن نه وی نو تاسو به د چا ته مخ ښودلو قابل نه وی پاتې شوي چې څه تېر شي نو هغه هېر شي او بیا چې موږ نو تاسو ته حاجت دی تاسو حکم کوئ سیټ صاحب زه ستا شکریه په کومو الفاظو ادا کوم زلمیا تا په ما د غر عمر احسان کړی دی ورشي جنې چې چا به بندوبست کوکه نه 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 کېنئ جي چاوې ضرورت نشته سیټ صاحب بس بیا به شي خدای په امان څنګه چې ستا خوښی السلام علیکم ډېره مهرباني السلام علیکم السلام علیکم داجي ښه ده چې سرفراز مونږ وچلی نه دی کني زمونږ ټول کار به خراب شو ولې هغه به زمونږ خبره وماني څه ولې به نه مني اخر هغه زمونږ ملګری پاتې شوی دی یو ځل خو به زمونږ مال
د باګر ضرور پار کوي د نینو هغه ته پته ده چې زم ډېر خراب سړی یم ورسره دلته ووایه چې سرفراز دې ما ته دلته راولي تاسو دلته راتلو جرأت څنګه وکړو راتلو جرأت مې څنګه دلته وکړه چې ته زموږ زوړ ملګری ما تاسو ته څو ځل ویلي دي چې زه ستاسو ملګرتیا نشم کولی ستا ژوند زما په قبضه کې دی ته به کښېنې هم زموږ په اشارو او پاڅېږې به هم زموږ په اشارو تاسو په بیه نه یم اخیستی زه اوس ډول د ګناهونو پنډ په خپل سر نشم ګرځولی خبر دا وي چې تاسو په حیا کې دلته نه واپس لاړ شئ ټول عمر د پردي کورونه وران کړل او د خپل ملک سودا د پردو خلکو سره وکړله او نن د ځان نه ملا جوړ کړه تر څو پورې چې ستا وجود کې اوس هم باقي وي ته به موږ سره کار کوې ضرور به کوې تاسو ما ټوکړې ټوکړې م کوې او زه به تاسو سره لاړ نشم ما ته انکار کوې مخکې شه ځواني او داس کغړې او د مې په شان دا سپین بدن واه چې واه دا مې یو چې ستا دا هر څه زموږ پیسو سره جوړ شوي دي او تا زما په مخې ته مې کولو جرأت څنګه وکړه او جرأت همیشه غیرتمند لوړه کوي که ستا غونته کې شیطان زموږ د رزق ټیکهدار شو نو زه توکړی توکم په داسې ټیکهدار باندې اول خو زما خیال و چې ستا دا کمیت نه ځان سره بوځم خو چې ستا دا ښکلې ځواني مې ولیده هر څه رانه هېر شو او پاتې شو نعمت الله هغه به خپل کار کوي او زه به خپل ښکار کوم راځه زما سینې سره ولګه راځه غلی شه سپیه غلی شه غلی شه سپیه راته یم پرېږده
ته هم نه پاره د رحمت فرښته جوړ شوې. بچه ستا ډېره ډېره شکریه چې تا زما د لور عزت بچ کو. تاسو فکر مه کوئ ترورې، تر څو پورې چې زه ژوندی یم نو تاسو ته څوک په بدو سترګو هېڅ چرې نشي په دې علاقه کې کتی. نن چې تا زما عزت بچ کړلو زما په ژوند ډېر لوی احسان وکړو. په دې کې د احسان څه خبره ده؟ کله چې په مظلوم ظلم کېږي نو زما نه هېڅ چرې نشي برداشت کېدی. ښه ده کاکا، زه اوس ورځم، ما ته به دوا کې د خدای په امان. ځه بچې، په مخه دې ښه. نه یار اسلام نه دي روک شوي، زه په خپله د خپل ځان نه روک شوی یم. وا سړیا دا څه ګډې وډې وی لګیا د نا امیدۍ خبرې مه کوه. راځه چې زه کور ته هلته دې زه یو ډېر زبردست سړي سره میلاو کړم. غم به دې هم غلط شي او لږ زمونږ یار سره به غاړه غټی شي. راځه زه چې ځو شهباده دا وګوره. په خیر په خیر په خیر مېلمه په خیر. هلکه نن خو ډېر ټیسټ ته پاس کې بیا دې چېرته دو ما ولګولی دی که نه یار تا ته خو پته ده چې خوار په هندوستان هم خوارې. دا خو مې نه دی لګولی خو یار مې ضرور مونتی ده ستا دپاره او ستا خدمت کې مې پیش کو. او چې یار دې راوستو نو بیا بې فکره اوسېږه. که یار د یارۍ په تول کې پوره وخته نو بیا به ټول عمر زما سره د خپل یار سره اوسېږي. مخکې خپل تعریف کول ښه نه وي ځوانه، خو وخت سره سره سړی خپل پردی وپېژني چې دوست څوک دی او دښمن څوک دی. دومره مې واوره چې زه د پل مجنون نیم، د وینې مجنون یم، د وینې. بیا واچوه چې شل شي که زموږ هم داسې سړی لګي یار. قلندره تا ته پته ده چې نن سبا حکومت ډېره سختي شروع کړې ده. موږ ته اوس دې کاروبار لپاره جینکۍ پکار دی او هغه هم ښکلې جینکۍ. تیز فکر مه کوه، زه هغه جادوګر یم چې یو ځل په چا باندې خپل مکر جال واچوم نو هغه بیا په خپله په ما پسې را روان وي. ګوره ته دلته کې دا ګلونه شوکې که دلته کې هغه غونډګان بیا راغله او دا ته ګلونه شوکې او دغسې راونیوي راوینیوي او نږدې کول. هیڅ خبره نه ده، دلته ماته څوک څه نشي ویلی، تا نه بغیر ماته څوک هېڅ هم نشي ویلی. بیا وې بیا دې بایلي دا سره دا خبره ده ښه.
زما پر اتلو نه په ځمکه زلزله راغله نه اسمان وغړمبېده او نه تندر را پرېوته د تاسو نه دا تپوس کوم چې ولې د دې خاورو په پیالۍ کې داسې ښکلې جینۍ روټۍ خوري دا خو ډېره بده خبره ده و دې ظالم لورې راځه زه تاسو باندې روټۍ وخورم په انټرکانټ کې فلیټیس کې هیلټن کې مالګې منډۍ کې چېرته چې غواړئ ولې چې زه د تور سرو ډېر عزت کوم زمړه مونږ د چا ډوډۍ موډۍ نه خورو زه روکېږه مونږ ته خپلې د غریبۍ او د عزت روټۍ ډېره ښه ده اوس به ستاسو د عزت دا روټۍ په بې عزتۍ کې بدله کړم و د خدای کافره و د خدای ظالمه و لعنه و څوک دې رزق له لټې ورکوي و ظالمه په دې رزق پسې خو مونږ خپل کلی پرېښی دی په دې رزق پسې خو مونږ در په در او خاورې په سر ګرځو او ته دې له لټې ورکوې ظالمه د خدای د قهر نه ویرېږه دوی خو پرېږده اوس په تا په لتو لتو کوخمال کړم او زه خو پوه شوم اوس به زه تا پوه کړم تا چې څومره لټې دې رزق له ورکړي دي که نه نو دومره لټې به اوس زه تا نه وباسم شابه پاته ولې دې خویندې معافي وغواړه لر کوه پاته درته وایم معافي دې وغواړه وغواړه دې معافي ما معاف کړه دا اوسه اب دې غیرته وا خدای پاکه دا څنګه دنیا ده څنګه دنیا ده خدای پاکه نه څوک خور پېژني نه څوک مور پروت دی ته دا خوب باندې دی کور ویښته به ډېر زر د واده کېدو په ارمان باندې سپین شي ستا د پلار سلګی چې ختم شي او ستا پلار مړ شي بیا به ستا سترګې غړېږي که نن هم تا ځان نه نوکري نه کته د خپل خاندان نه به ګوتې ووینځې زه هغه سړي ته لاړ شي چا چې کار درکړی او زه به نوکري ضرور کوم تا څه خیال و چې ته به زما په حکومت کې خپل حکم چلې زما په بادشاهۍ کې که وزر وشي نو زه هغه نه هغه وزر پرې کوم کوم سړي باندې چې زما سوری وشي نو بیا هغه سړی زما سوري لاندې ځان رسوي وایا څنګه دې لار غلطه کړه هر سړی ځان هغه سوري ته رسوي د کومه سوري لاندې چې د هغه د غریبۍ په فایده وشي نو بیا ټیک ده که ته موږ ته کار کول غواړې نو موږ ستا غریبي په امیر کې بدلولی شو ټیک ده ټیک ده زما په خپل نصیب یقین دی که چېرته هغه دلربا زما په ګوتو راغله نو زه به یې ګوتې ښکلې کړم تا ته چې د چا تلاش دی تا مخامخ ناسته ده څه خدمت دې وکړم دا حسن دا ځواني او دا ښکلا زه غواړم چې کوم فصل په خپل لاس وکرو هغه په خپله ورېږو زه ستا په مطلب پوه نه شوم زما مطلب دا دی چې ته زما کار وکړه او زه به ستا کار وکړم نو ټیک ده قلندره که تاسو ما سره دوکې کولو کوشش وکړو نو بیا زما نه بده بله جینۍ به نه وي زه به ستا هر ډیمانډ پوره کوم رښتیا
पता लिखता चिड़क में जिन्हें तो जेब कटके आगा पखपला तो टूली दुनिया जीबनु कटके जी माना गलती उशवा पण तिजीने सर डगर उवाला ता जमा जेब लुट कोलो जमा हुसन खाए कुल्लू इलो खाना लुट करी दी लाशा और टूली दुनिया तो आया चिद मुसरत जोड़ निश्ता मालूम है कि दासे जी कामयाब रहा ताता खोड़े रखा पता कि हर कार कहूमा और जिस्तर को बरफ के कहूँ दाओ गोरा पोता दे कहूँ तरा दाओ सुनो दा शबाब माता सुखल को सरा तो कार को लवादा खूब का तमा बयु शस्वी आगा तादे चिकटे अर्स तुमरवी आगे के जमाए इस सबा नीम पनी बवी चिप्पी चिप्पी उस जमन कारोबार नूर कामयाब शी जैसे को बदे पीछे तक करम को ताजी माता नौकरी मिलाऊ छो देर खसरे राता मिलाऊ छो उस पर गरीबी जमुना कोना पर मिल्लू बांधे लरी उस पर दस्ता इलाजम को और द खोर वादम वाले चार बागे हम नौकर फिर जे तुम्हारा खुशहाल है बिल्कुल ये आवाज दो ढेर माल हाल दे अरे कदा कारून खजाना दर मिलाऊ शो में या सरकारी शुक्रिया पता वाले मेहरबान शो अगर चावली दी वही मोला जब भी देता है वही जब पर के देता है इसका सरकारी की दमला दखू गुती वो पकवाड़ू की हां यही बकना दाना तो चितन हादिस दा और नादी पकी सुनी पूरा 100 रुपए दिहाड़ी ना रुपए वो तो जालिम बच्चा तो होटल पाकिस्तान था तो दुबई गए यहाँ पर कितना मुन्ना मजे करती खरदाजी जोर जमान जवर का प्रेदल और कारूना काका जी संगे पकड़ लवांदे सर की हो ओहो वो तुम थाने बंगम को और ताला वो आदो तारा तो जो उस प्रोग्राम में आसिफा चढ़ में हमारी जिस ताप लड़की तन्ने जो चुंगड़ा जोड़ कर अल्लाह ताला इजाजत न रखी जमीन पाकई ने औरत बदमीनी ताजमहल जरूर जुड़ेगी खदा सुन लगवा इंतजार की तारा तो है जिदे दन गुल उठा कर
کلو شو रिपोर्ट के प्रोत दे आगा दिल तरह रसावा तो फिक्र मकवा आता को पता है असर चलता बात न दागल वो ख्याल साता नन सभा हुकूमत डेरा सख्ती शुरू करेगा जबर तो हुकूमत 10 चक्कर के वाचुम क्या गबेम याद साथी शादी ता पमीना के जदा मामोशम पकूर कली की बदनामी में चिते जी न को पसे कर او یو تی چې کله مې زړه کې دننه کې او کله مې تلکه د مړ کا بار غورځي نه مراده داسې مانه ته خو زما ډېر خوښ خو څوک مجبور یم ولې ځان لري بل یار کتلې د دې هغه بل یار لکه د تور خامار ستا مخې ته ولاړ ولې تاسې ویسئ یا لکه دا تاسو کې چې زمونږ د مینې برستن کې د لاس را دننه کو لاس ته بار وباسه کني لاس بدل پرې کم لکه ته د لاس پرې کولو ډېر ماهر ښکارې وې ته چېرته خانې کساد خو نه ګوره زمونږ د مینې په منځ کې دیوال مه جوړېږه ګنې سر به در باندې وچورلوم خټکیا
وای سر خورم باندې وچورلېدو که نه اسمان ما باجي فروزي زه خورم دا ګزم دی دا میدانم دی او دا پهلوانم دی را ټوپ په چوپتو ولګي که نه چې موږ په خواړه زرګو کا پیدا کا او دې په خبر نه کم څه نه حالو کېله چوریاګر لنګورا ته ما نه پېژنې یار دا چوکره دې پرېکړه چې زما کارونو کې ګوتې نه وای کنې زه به پکې دننه ننوځم لویشا یار بس کا کرے یار تا خو خپل کې ننوځم پټه بس کا یار چې بيزو کرا لویشا مشه کړی پنیا پنیا یار کم یار دا ته وایا چې هغه اسف خان چرته دی او کم ځای کې دی خبره دا ده چې اسف نن سبا یو سیټ سره نوکر شوی دی او پوره 1000 روپۍ تنخواه اخلي 1000 روپۍ دیاري دا څنګه کېدای شي ته پوه شوم چې هغه څه کار کوي فکر مکوا تا ته ټول مال
ये जो नहीं स्टा पदी स्तर को चिती नास्ती और स्तर के एन गांधी चिमाला दीदी करा का उस पुनस्तर पसरा वाला मो को जरगा कर माने के नो हुआ आया नमे पत्थर को चिती नास्ती और मरा बने जरगे कवा माता पकस गाड़ी थरने वाले इतफाकी मामला सारी सारी तेरी लंबी लंबी दाढ़ी تاسو د خارجي نه کوخم دقه یو شی زده کړی دی سړی به ځمکه کې خښ کوي د پاسه به کښېنئ بیا به ورته سایر دا څه خبره یې جینې دې ځای کې ستا نه څه پوله پټې شته نه د کور شته نه د ور شته نه د در شته بیا ته دې کلي کې څه کوې یو هلک دی چې نوم یې آصف دی او ستاسو په دې کلي کې اوسېږي دا راته ووایه چې هغه به چېرته میلاو شي آصف په آصف باندې څه کې پوزه کې پرېمنات ته تلم یختو کې د لیک کمار ته تلم او په چال ډال کې سلطان رای ته تلم زه ستاسو په کار راتلی شم اوهو ته خو ډېرې کړتې کې زما آصف سره کار دی که تا ته یې پته وي نو ما ته یې پته وښایه ګوره هغه لوفر سړی دی روډ ماسټر سړی دی اوس به هم چې ته په باغ کې ناست دي جینۍ سره به ناست دي یا به ټپي وي یا به سندرې وي دغه یې لینډ دی شاباش نن تا موږ وګټو کم سړی چې خپل ژوند په داو لګوي هغه ضرور ګټه کوي نو بیا په دې خوشحاله کې ما د ټنګ ټکور بندوبست کړی دی
څنګه چې دوی مړو ګډاګو سره لوبې کوي که دغسې تا د امیرو خلکو نه ګډاګي جوړ کړل او په خپلو لیچو کې دې ولوبول. کلندر خانه تا زما ښکلې ځواني او ناز غدا لیدلې دی، زما بل روپ دې نه دی لیدلی، او کله چې تا زما دویم روپ ولیدو نو په ژوندون به مړ شي. زه هغه ښکلې قاتل یم چې زه سړی په زهرو نه په مینې وژنم. ډېر ښه ډېر ښه، شاباش مو سره. نو بیا واوره، نن د دې علاقې یو ډېر لوی سیټ دلته را روان دی، که هغه دې کلي کني نه جوړ کړه بیا به دې منم. ته فکر مه کوه کلندره، زما نومه مړکوی کا خاطره، خو زما وینځې دي او د دنیا ښکلې جنکې زما په خوب زور کوي. او کله چې زه د خپل ښایست جال راخور کړم نو د دنیا ښکلې ښکلې ځوانان پکې راګیر شي. واقعي مسرت واقعي لږ رانږدې شه چې فاصلې ختمې شي. او دا فاصلې چې کله رو رو په کمېدو شي نو د دنیا غټ غټ مالداره خلک د مسرخ پوکې پراته وي. شباب سره چې کباب نه وي نو د محفل مذهب بالکل نه وي. وای چې بس طالب او بس به بدمعشانو لیستونه درته کړه غواړي. پوه شوې؟ زه ورشه. اوکې سر. هلو، زه انسپکټر ارمان خبرې کوم. خشکو په لاره کې موټر نمبر PR 7805. خیالو چې ته به دا مال یوازې ځم کې مال خو پرېږده چې زه به تا هم ژوندی تېره کړم، ځکه چې ژوند کې ړومبي ځل چا زما مخې ته د راتلو جرأت وکړو. جرأت هغه خلک کوي چا چې په خپل ځان باوري د دنیا په سترګو کې شګې اچولی شي هله دوکه نه شي راغلی. د دې مطلب دا شو چې ته هډو د شرافت په ژبه بالکل نه پوهېږي.
का बस जबरदस्त अकबर खान से शिकायत को केने दा अकबर खान बच्चा दे वक्त अकबर खान मा और ता पता निश्ता कि पदे इलाका के सुमरा खुले इलाकान दी आजमा चार्ज की दी हमारा तदा लगा चार्ज आओ ये तो खुदा जालिमा दा ब्या दे से लांजा जोड़ा करे दा आखिर कता बजेओ कना तदे खुले लग न सगवाड़े केना कुलकुला खाना जताम डेर खपे जन्म जदा अकबर खान सड़े मा ता सरा बमु गोरमा आओ और कसम पकड़े और 10 सरा बमु गोरमा आओ मा सरा बो गोरे जमाड़ा जदे डेर खपे जन्म जता अकबर खान सड़े अगा सद आसमान न दे रा कुछ वे योरस बटोल दे मके तजे का खैरी रो दे ख्वाश जालिमा बचू नन खुदे वाला अखलास को खो गोरम बावर सरा आओ और जीबा चरता और ता सरा बम गोरमा और खुदे रास्ती ची औरत में जरूर गुस्ता को भाव ताजी मां खपल से शर्म खबर होगा और दजरीनी सरगानी शर्म खबर पखा का इंशाल्लाह मख की जुमी तमे दो वादन टके हुआ शाबाश बच्चे या अल्लाह ताजा मावना गरीब सड़े दे काबिल को चिजमा पखपल जोन की दखपल लू डोला पपल लसुल माय रोसत कम बाबा दादा अल्लाह ताला फजल दे چې زموږ خور به خیر سره خپل کور ته لاړ شي او د خور د تلو نه پس به امید دره به کوم چې زما او د اشرف په سر باندې بم د واده د ګلونو باڼې چې خوتړلی شي بس ټکړه تو باندې کړه خبرې خاله زوزم نه زه سره روټه مټه نه روټه نه کړم راځه نو کړی د ځان رسول خدای پامان کاکاجی دې خوشاله موړ کړی دی روټه نه خوري خدای دې خوشاله ساتي امين सरद दामाल सेठ शेर खान तो रसावा ډېره ښه ده خان शाबाश ته او زه چې زه دې ولیدم نو دا پر پیدو ولې ولګېدې رپېږم نه یخني مې شوي ده یخني کو به اوس ستانه وباسمه دا راته ووایه چې ته کاروبار څه کوې دوايو په یو کمپنۍ کې نوکري او 100 روپۍ روز هم اخلي ها لعنت دې وي په داسې روزۍ باندې کومه روزي چې ته ګټې ته د وطن او د ملک غدار یې داسې وایي او زه رښتیا وایم دا د وطن او د ملک او د قوم هغه دیوالونه وخوځول کوم چې زموږ مشرانو په خپلو وینو باندې جوړ کړي وو دا د وطن بنیادونه وخوځول ته به خدای له څه جواب ورکړې ته به خدای له څه جواب ورکړې ته به بس که شابازه بس کا دا زما د سترګو نه پټۍ لرې کې زه غلط سړی وم او قسم مې دي ستا په سر باندې چې نن نه پس به زه غلط کار نه کوم هېڅ غلط کار نه کوم اصفا دوست وینم داسې دي وي هر څه ختم کړه شاباش شاباش اصفا شاباش نن را اعلان کوم چې ما ستاسو ملګرتیا پرېښودله هغه مشر به دا چې ورته ووایي چې ما غلط کارونه پرېښودل او زه دلته نه روان یم چېرته روان یې چېرته نه چې راغلی یم وانا دلته راتلل خو ډېر اسان دي خو دلته نه واپس تلل ډېر ګران دا څه وایې کمه کړه زه دا خپلې مرضۍ مالک یم نه ستا غلام یم نه د په بیه اخیستی یم ما غلط کارونه پرېښودل زه روان یم چې ایثارولی مې شي نو ایثار مې کا نو بیا ته دلته نه ژوندی واپس نه شي تللی
zalim duri ta hunan da shi tangaran kari da ta bai da wada stade raza cinan da bai wada kama دا ته نن څنګه خبرې کوې شرم نه ګرځي شرم ولې راځه چې ډبګرا کې لوی شوی مس یا د دیوال په شا باندې لوی شوی و ظالمې زه خو ستا دپاره په خوشي میدان کې لوی شوی یم راځه چې نن یو بل سره ورغوټه شو ما سره د دې خبرو وخت نشته دننه ناوې تیاره ښه ته به داسې وکړې چې بیا ومیلاو شو که چا ولیدو نو قیامت به راشي وای نو د قیامت نن دا ښکلې مازدیګرې دی که ده ته به وایې هغه څنګه نو زه به وایم هغه داسې چې نن د واده ښکلې شپه ده په نن شپه باندې ناوې چې څنګه ډولۍ کې کښېني نو ته به زما ډولۍ کې کښېني وګورې ورته دوی خو نن ما له داسې دیکه راکړه لکه کلنډر چې چکړې له په اوترۍ کې دیکه ورکړي خو زه هم داسې چکړی یم چې زه به تر هغه پورې تا پسې یم تر څو پورې چې ما تا پسې خپل ټیرونه نه وسولولي ستاسو بابا چې تاویز مې جوړ کړ Sri Shundi Jasri Laram Sargi
سترګې مې خمارې دي زلفې مې تارتارې دي راشک دیدن کوي زلفې مې تارتارې دي او راشک دیدن کوي जुल्फी में तार तारे दी राशक दिदन कवे जुल्फी में तार तारे दी और राशक दिदन कवे जुल्फी में तार तारे दी राशक दिदन कवे जुल्फी में तार तारे दी और राशक दिदन कवे जुल्फी में तार तारे दी राशक दिदन कवे श्री शुंडे जसरे नरम स्तरगी में खुमारी दी जुल्फी में तार तारे दी राशक दिदन कवे जुल्फी में तार तारे दी और राशक दिदन कवे نستاسه خدمت کولی شم او خدمت خو زه نن ستا کوم څنګه چې تا زما د مزدوري خور سره جوړه په وینو رنګ کړې وه نن به زه داسې دا ځمکه ستا په وینو رنګ दादी زه ټیک ویم لورې اسف هغوی سره ډېر ظلم کړی دی ولې تاسو هغه خلک پېژنئ که لورې د ستا د ټول عمر نه زیاته زما تجربه ده ما ته د هر سړي په هکله د
منټ بدلې داجي داسې خبرې خو تاسو مخکې نه کولې د وخت خبرې په وخت مزه کوي لورې څومره چې وخت تېرېږي دومره به ته دا نوي خبرو او شاباس خانه ته لاړ شه زما د مور پلار ته د واده خبره وکړه واده تر څو پورې چې ما د اکبر خان له خپل مور پلار د قتل بدل نه اخیستی د هغې پورې زه د واده سوچ هم نشم کولی ته ځان له بل ځای بندوبست وکړه او زما خیال همیشه دپاره زړه نه وباسه تا ته خو پته یار بېروزګاري ده یا لکه شاباده ته دلته ګرځې
माँ हुए तो दिहाड़े तो लाड़े दिहाड़ी दे सकाई दे न दिहाड़ी कही और न दिहाड़े पति दी न प्लान निका खाना दे बाग अजर मस्त है फिक्र मकवा शाबाजा अल्लाह ताला दुनिया ढेर लोला पिंजवाड़ा गुतियो शांति नहीं कल खो पर ऊंची बांधे बारंग नौशी कना और चिताब सरगल दुर जंग बजा हाली नो ख्याला करोड़ रसा पासमान न पिंजो करोड़ अस्पो करोड़ न कब खबर न था रईसान को तास भी अखबार अखबारी को जमंग दा जो करोड़ गरीब द मूला शरीफ में मां और तासो रईसाने मुंको सार छिपा तो कले कंपनी था कले बड़े कंपनी था ये रखा त्यो करो को यार दादा मक बिल्कुल दामे तो बचपन सर मिलावेगी बिल्कुल एक्टर और तुमको बिलमुरु की न तमिस्ता न बदतमीजिस्ता वो जितना रागली उमदा का जिला रोरा कोशिश करना आओ बस यो डायरेक्टर तो मस्कोले को तो बता हीरो करके जाओ और जब चतवाला लगावर कोमा नो सीधी बस और दे चार्ली तो रावा चौबे चेतक जी आओ करा बस माल में पे को खान समझ ले पूरा लगता है कटा वेरी गुड क्या माल बौड़ी सो खान मुबीना खान जी तुमरा खतरनाक आता पकड़ लुल कर बेवकूफा हाँ समालूर निदा दहा समिदार लूरदा कुम चिदस्म के पचकर के मुंग वजले हो दाजी नहीं माम देव रजी द पार पाले लेवा कि तुम ढेर माल यो खस्ते जी नहीं आसान थ्या बांधी उड़ी शी और शावास का होता कावास कोलू जरूरत निष्ठा रपख पला रागम रजा लुरी रजा सोक लूरो सोक प्लास सालिमा तादा दौलत पलालच के मासरत दामरा लोई जुलम कर दे ताजा मोर प्लार वजली दे खुद जबाम ता पुलिस तपावाला कम पुलिस ता समा पौड़ान जिदा खद्दारे अंजाम मरते खसोच पियो का तनी सरमन बदे उबासम डोल उमर दिमा सरा तेर को गज्जवाली को लाओ का नो अंजाम बदे ढेर खराब भी बन गई याद का मुरादा जब वही पता न लगी चरता घर तो नहीं आराम शिवे या गडेर गुसना सड़े ने जमा ख्याल रख पले दुश्मनानो पासे तले ने हर वक्त बे दुश्मनानो जिक्र कोलो और सबर वता डेरो को वो सबर बते निशी भी तली बैनो अजीब होने खबर है मुंगे और खबर में को लाड़ो वो खैर जमोर पसे दुनिया के मलादा से सोचता कि दाखला सुलल अकबर खान ग्रेवान तरोन जुबदा गुप्पा ककर गुजार बपड़ दिल्ली वनी सिलनी हो गुजार बपड़
شل کاله مخکې په پټو کې زه یو ستا نور ملګري تاسو زما مور او پلار وجدي ووایه هلو چېرته زما د پلار نوم منجور خان و زه چې نومونه کوم هغه زما د نیک شرارت و زه د هغه نه مطلع یم ما څه نشم کولی خدای دپاره ما معاف کړه ما معاف کړه هغه تعلیم وخت یې ماته کړی زه خو مې غواړي چې زه سپارم تاج مات کړمه دا افسوس خبره دا ده چې ته معذور یې ګورې هر یک ژوندی به مې په دې ځمکه کې غرق کړی دی او پاتې شاه اکبر خان له اکبر خان به زمانه په دې دنیا کې یو ځای هم بچ نه شي هېڅ چېرې بچ نه شي زما نوم اکبر خان دی زه په دې ځمکه خپل دشمن ژوندی نه غواړم لاړ شئ زما له دشمنانو لوړې راوچتې کړئ خپله جل جوړ زما کور ته په خپله راوستی اجل خو نن ستاسو راغلی دی زه یې دلته نه واپس راشي ګنې دا خپې به دله ماتې کړم زه خو به ځو خو دا جنۍ به ځان سره ضرور بوځو خبردار که یو قسم ما سره نږدې شو نو لال به کړم بابا داشا یاسمین خپل ټول دشمنان په خپل عذاب کې راګیر کړ نن زما زړه داسې خوشحالي غواړي داسې خوشحالي چې دې تصور هم نشي کولی وسلط نن داسې ګډه شه چې ستا د بدن هر یو هډوکی زه تو کمه ستا په ناپاک ارادو باندې زه تر ننه پورې به ستا په اشارو ګډېدم خو نن به زه نه ګډېږم که ته ګډه نه شوې زه به دا جنکۍ ختمې کړمه زه وایم ګډه شه ګډه شه
لګي وخت ستېږي لکه تقدیر کله روانېږي نه لګي وخت ستېږي وخت بیا دا چې نو خو وخت بیا په هر چاره